أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لکه څنګه چې تېره خطبه کې بیان شوی وو چې د کعبې کونجۍ د عثمان بن طلحه سره وې او د مکې د فتح نه مخکې چې کله مکه فتح شو نو هغه حضرت علي سقایا یعنی د اوبو څښلو اعزاز سره د کلید بردارۍ د اعزاز خواست هم کړی و یعنې چې چابي د هغې له ورکړی شي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کعبې نه وته نو عثمان بن طلحه یې راوغوښته او چابي هغه ته واپس کړ او ورته یې وفرمیل چې یوم بر و وفای چې نن د نیکیو د لوز د پوره کولو ورځ ده هغه وخت عثمان بن طلحه مسلمان شوی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې یو ځل هغوی داسې ولې فرمایلي وو نو تفصیل د دې دغه شان دی چې هجرت نه مخکې یو ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عثمان بن طلحه نه د کعبې کونجۍ غوښتې وې نو په جواب کې هغه بد رد ویلي وو او د رسول کریم باره کې د هغې مخې ته ډېر بد الفاظ استعمال کړي وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډېر تحمل نه کار اخیستو ورته فرمایلي وو چې عثمانه یاد لره چې دا چابي به یو نه یو ورځ زما لاس ته راځي او زه به په خپله خوښه چاله چې غواړم نو ور به یې کوم نو هغه وخت عثمان دا جواب ورکړو چې که داسې وخت راغلو نو هغه به د قریش د تباهۍ او د رسوای وخت وي نو په دې رسول کریم فرمایلی چې عمرت و عزت یوم اذن چې نه داسې نه ده بلکې هغه وخت به د قریشو د آبادۍ او د عزت او د تکریم ورځ وي نو دا ټوله زیاتۍ چې رسول کریم سره شوې وي هغه وخت هغوی ته یادې وي خو دې نه باوجود هغوی په هغه خلکو باندې رحمت او شفقت فرمایلی وو یو بل روایت کې عثمان بن طلحه په خپله بیانوي چې د جاهلیت په زمانه کې د پیرو د زیارت په ورځ موږ به خانه کعبه کلاوله او یو ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او یو څو کسانو سره هغوی دا غوښته چې د کعبې دننه ورشي نو په دې ما هغوی سره سخت کلامي کړې وه خو هغوی ډېرې په نرمۍ کلام فرمایلی وو او فرمایلی وو چې عثمانه یو ورځ به دا چابي ته ګورې چې زما په لاس کې به وي او زه به چې چاله غواړم دا به ورکړم نو د مکې د فتح په ورځ دا ټولې خبرې به یقینا عثمان ته به رایادې شوې وي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هم هغه ورځ نه وي هېره کړې هغوی دې ته فرمایل چې عثمان خپله دا چابي سنباله کړه دې نه باوجود هغوی هغه ته هم دا وفرمیل چې دا وخت دا چابي زه تاله درکوم نن د نیکۍ او د لوز د پوره کولو ورځ ده دا چابي همیشه لپاره واخله
صرف به چې څوک ظالم وي هغه به دا ستا د لاس نه اخلي او دا به ستا په خاندان کې وي پاتې کېږي. نو تر ننه پورې د خانه کعبې د چابي همدغه خاندان سره د نسلونو نه را روانه ده. روایت دا دی چې د مکې د فتح په بله ورځ د بنو خزاعه د بنو هذیل یو مشرک و چې هغه یې ووژلو. نو رسول کریم د ماسپښین نه پس د خطبې لپاره ودرېده. هغوی کعبې سره ډډه لګولې وه او یو روایت کې دی چې هغوی په خپلې اوښې سور وو. هغوی د خدای پاک حمد و ثنا بیانه کړه او یې فرمایل چې یا خلکه خدای پاک مکه د هغه ورځ نه حرم عزتمند جوړه کړې ده چې کوم ورځ نه هغه د اسمانونو او د ځمکې تخلیق کړی وو او په کوم ورځ چې هغه انور او سپوږمۍ جوړ کړي وو او دا دواړه غرونه صفا او مروه نصب کړي وو. دا خلکو نه دی حرم جوړ کړی. فرمایله وی چې خدای دا جوړ کړی دی خلکو نه دی جوړ کړی. تر قیامت دا حرم دی. نو کوم تن چې په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري نو هغه د پاره دا حلال نه دی چې هغه د په دې کې وینې توی کې او نه دې ونه دې هغه پرې کې. دا نه مانه مخکې د چا لپاره حلال شوي دي نه مانه پس به چا لپاره حلال وي. ما لپاره دا صرف د یو لحظې لپاره حلال شوي وو او بیا د دې حرمت هماغه شان واپس شو لکه څنګه چې پخوا وو. تاسو کې چې څوک حاضر دی هغه تر غایبه د دا خبرو ورسئ چې څوک چې تاسو دا و چې رسول کریم دلته قتال کړی وو نو هغه ته ووایي چې خدای پاک دا خپل رسول لپاره حلال کړی وو او تاسو لپاره دا نه دی حلال کړی. یا خلکو کې د خدای پاک مخې ته د ټولو نه زیات ګستاخي کوونکي تن هغه دی چې په حرم کې قتل وکړو یا د خپل قاتل نه علاوه بل څوک ووژلو یا د زمانه جاهلیت د بدل په وجه قتل کو. یا بنو خزاعه د قتل نه لاس یو خواته کې تاسو یو تن وژلی دی زه دې دیت ورکوم او څوک دا دیت د معاهده د زمانه د پس چې څوک وژني نو دغه چې کوم خپلوان دوی اختیار بلري یو خدای چې دیت واخلي او که غواړي نو هغه د وژني. بیا رسول کریم دا غته دیت یو سلو خان ورکړیو چې کم تن بنو خزاعه وژلو دغه شان د هغې له طرفه هغوی دیت ورکو. په هغه ورځو کې د فضاله بن عمر هغه نامباک منصوبه هم ظاهره شوه چې هغې د رسول کریم د قتل کولو لپاره جوړه کړې وه. د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې د مکې د فتح په ورځ ډېر خلک داسې وو چې دننه نه هغوی ډېر غوسه وو خو بېوسه وو. همدغه وجه ده چې د مکې یو څو زلمي وو اکرمه وغیره چې هغوی باقاعده یو دسته جوړه کړې وه او یو ځای کې درېدلي وو او سره د وسلې هغوی مزاحمت هم کړی و. همدغه شان سوچ لرونکي وطن فضاله بن عمر هم و. هغه دا وایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې طواف کولو نو زه هم هغه خلکو کې شامل شوم او سوچ مې دا کولو چې څنګه د رسول کریم ته ورجوخ شم نو په پټه به د خنجر په وار هغوی به نعوذ بالله ووژنم. په دغه اراده هغوی پسې شو او څنګه چې هغه هغوی ته جوخ شو نو رسول کریم هغې ته وفرمیل چې ته فضاله یې نو هغه وویل چې او جی. نو هغوی ورته وفرمیل چې په زړه کې څه سوچ کیلی یې نو هغه وایي چې زه د خدای ذکر کوم دروغ ووایي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو ورته وفرمیل چې استغفار وکړه خدای ته چې څه ویلږي هغه ته کښېنه او بیا هغوی ورته جوخت شو او د هغه په سینه لاس کېښودو. فضاله بیانوي چې قسم په خدای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم زما د سینې نه لاس لا اوچت کړی نه و چې په دنیا کې
د ټولو نه زیات ګران په ما باندې هم هغوی شو او بیا هغه خپل د کور والاو طرف ته واپس لاړو په کومه اراده چې هغه تللی و هغې نه پس ته یعنې اراده د قتل وه خو هغې نه پس ته د هغې بلکل حالت بدل شو په دغه ورځو کې د حضرت ابوبکر د والد د اسلام د قبلولو هم ذکر ملاویږي د حضرت ابوبکر والد تر مکې د فتح پورې ایمان نه قبول کړی او هغه وخت د هغې نظر هم ختم شوی و د مکې د فتح په وخت چې کله رسول کریم په حرم کې داخل شو نو حضرت ابوبکر سره د خپل د والد رسول کریم په خدمت کې حاضر شو رسول کریم چې کله هغوی ولیده نو ورته وفرمیل چې ابوبکر دا بوډا تن په کار و چې په کور کې دی پرېښی وی دا دومره بوډا تن نه ماله راوستو زه به پخپله دې له تللی وی نو په دې حضرت ابوبکر عرض وکړو چې یا رسول الله دا د دغه خبرې زیات مستحق دی چې ستاسو په خدمت کې دا حاضر شوی دا نه چې تاسو دې له تشریف وړی وی حضرت ابوبکر هغوی رسول کریم مخې ته کېنول نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د هغوی په سینه لاس راکاږلو ورته یې فرمیل چې اسلام قبول کړئ په امن کې به راشئ نو په دې هغوی یعنې د حضرت ابوبکر والد اسلام قبول کو یو ذکر ملاویږي حضرت ام هانی کرا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د روټه د خوړو د حضرت ابن عباس روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په ورځ حضرت ام هانی ته فرمایلی و چې روټه درکړه شته چې موږ وخورو نو هغوی ورته عرض وکړو چې د وچو روټه د ټوکرو نه بغیر بل څه نشته او زه شرمېږم چې هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې هغه راوړه بیا هغه په روټه په اوبو کې خوشته کا هغوی مالګه راوړه ورسره نو هغوی ورته وفرمیل چې ښوروا شته څه نو هغوی ورته وفرمیل هغوی وویل چې یا رسول الله ما کره د زرکې نه بغیر بل څه نشته نو هغوی وفرمیل چې هغه سرکه راوړه بیا رسول کریم هغه په روټه واچوله او هغې کې هغه یې خوړه د خدای پاک شکر یې وکړو دا یې فرمیل چې سرکه څومره ښه سالن دی او یو مهانی چې په کم کور کې سرکه موجوده وي هغه نه غریبېږي دا د شکرګزارۍ هم انتها ده او د مهانی دلجویي هم هغوی وکړه دا د مکې د فاتح چا چې مکه فتح کړی و د هغې دا حالت و چې هر څه هغې ته میسر کېدی شو هر کور نه خو هغوی په هغه وړو د اوچې روټۍ په ټوکړو باندې هغه وخت ګزاره کړې وه او هلته چې هغوی کله ورسېده او هر څیز په خاص د خانه کعبې مینې ته چې انصارو لیده د هغوی په زړه کې اندېښنه پیدا شوه چې چېرته رسول کریم دلته پاتې نه شي نو دا مثل مشهور دی چې عشق است هزار بدګماني یعنې یو مینه وي او ورسره په زرګاو بدګمانۍ وسوسې وي څوک چې مینه کوي نو هر وخت د خپل د محبوب باره کې فکرمند دی د عشق او د مینې او د حسن او د وفا ډېر منظرونه د مکې د فتح په موقع لیدلی شوي وو دې کې یوه ډېره پاکیزه او د خوند نه ډکه ننداره د مدینې د انصارو له طرفه په کتو کې راغلې وه حضرت ابو هریره بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه مکې کې داخل شو هغوی د حجر اسود طرف ته راغله او هغه ښکل کو بیا هغوی د بیت الله طواف وکړو بیا په صفا ورغله چېرته نه چې هغوی بیت الله ته کته او بیا هغوی دواړه لاسونه اوچت کړه او د خدای پاک ذکر هغوی شروع کړو څومره چې خدای پاک غوښته هغوی چې هغوی د هغه ذکر وکړي هغوی دعا کوله او انصار لاندې ولاړ وو هغوی دعا وکړه او د خدای پاک حمد هغوی وکړو او څومره چې خدای غوښته هغوی دعا وکړه او بیا د رسول کریم د مصروفیات او د مکې د خلکو سره د حسن سلوک چې کوم د ناقابل یقین منظرونه انسانو لیدنو په خپل سوچونو کې هغوی ورک وو یو بل ته وی چې د وطن مینه چې کومه ده خپل د قبیلې مینه هغه پر رسول کریم غالبه شوې ده او شاید چې هغوی اوس هم دلته په خپلو خپلوانو کې په خپل علاقه کې پاتې شي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم
د جدای په سوچ باندې هغوی غمجن شو नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सोचते ही वो गमज़दा हो गए। او حضرت ابو هريره وی چې کله د انصارو دا حل وو نو همدغه دوران رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باندې وحی نازله شو او چې کله وحی نازلېده نو موږ په پټه نه و بلکې هغه به چې راتله نازلېده نو موږ کې به چې رسول کریم طرف ته وخت نه کړه تر څو چې په هغه ختمه نه شو چې کله وحی ختمه شوه نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې د انصارو ډلې نو هغوی جی یا رسول الله حاضر یو نو یو فرمایل چې تاسو دا سوچ کوئ لګي په دغه تر باندې د وطن مینه غالب شو نو هغوی چې هم داسې به نو یو فرمایل چې که داسې وی نو زما به څه نامه وي زه محمد یم د خدای بنده او د هغه رسول یم ما د خدای له خاطره ستاسو طرف ته هجرت کړی و اوس زما ژوند و مرګ تاسو سره دی په دې هغوی بې اختیاره په جړا شو د هغوی طرف ته ورمخکې شو خدای ورته وویل چې قسم په خدای موږ چې سم وی هغه د خدای او د هغه د رسول د سختې مینې او د ستاسو د جدایۍ د ویرې په وجې ویلي وو رسول کریم فرمایل چې یقینا خدای او د هغه رسول ستاسو دغه خبرې تصدیق کوي او ستاسو عذر قبلوي د دغه واقع ذکر حضرت مسلم موعود هم کړی دی هغوی بیانوي چې کله رسول کریم د کعبې د زیارت چې سره متعلق چې څومره عبادتونه وایي کې مصروفه وو د خپل کام سره هغوی د بخښنې او د رحمت معامله کوله نو د انصارو زړه کېناستو اکثر زړه ډوب شو هغوی یو بل ته په اشارو کې دا وی چې شاید چې نن موږ د خدای د رسول د ځان نه جدا کوو لګیو ځکه چې د هغوی ښار خدای پاک د هغوی په لاس باندې فتح کړو د هغوی قبیلې په هغوی باندې ایمان راوړو نو هغه وخت خدای پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه د انصارو د دغه شبهاتو خبر ورکو او هغوی سره اوچت کړو انصارو طرف ته وکتل ورته فرمیل چې انصارو تاسو دا ګڼئ چې محمد ته به خپل ښار را یادېږي او د خپل کام مینه به د هغه په زړه کې راوچتېږي نو انصار وویل چې یا رسول الله دا سمه خبره زموږ زړه ته همداسې خیال تېر شوی و نو هغوی وفرمیل تاسو خبرې چې زما نوم څه دی مطلب دا چې زه د خدای بنده یم او د هغه رسول بللی کېږم دا څنګه کیدی شي چې تاسو چا چې د اسلام د کمزورۍ په وخت خپل ژوند قربان کړی و هغوی زه پرېږدم او بل چېرته دې لاړ شم بیا وی فرمایل چې انصارو هېڅ چېرې هم داسې نشي کېدی زه د خدای بنده یم او د هغه رسول یم ما د خدای له خاطره خپل وطن پرېښی و او دې نه پس زه اوسې چېرې خپل وطن ته واپس نشم تللی زما ژوند ستاسو ژوند سره دی او زما مرګ ستاسو مرګ سره دی د مدینې خلکو چې د هغوی دا خبرې واورېدې او د هغوی مینه او د هغوی وفا چې ولیده نو په ژړا شو او ورمخکې شو او دا یې وویل چې یا رسول الله قسم په خدای موږ په خدای او د هغه په رسول باندې بدظني وکړه خبره دا ده چې زموږ زړونو دغه خیال نشو برداشت کولی چې د خدای رسول دې موږ پرېږدي او زموږ ښار دې پرېږدي او بل چېرته دې لاړ شي نو هغوی ورته وفرمیل چې خدای او د هغه رسول تاسو بری ګڼي او ستاسو د اخلاص تصدیق کوي او چې کله د رسول کریم او د مدینې په خلکو کې دا د مینې محبت خبره به کېدی نو د مکې خلکو د سترګو نه که اوښکې نه بهېدلې نو د هغوی زړونو به یقینا ژړلې وي ځکه چې هغه قیمتي هیره چې ترې زیات قیمتي څیز په دغه دنیا کې پیدا شوی نه دی خدای پاک هغوی له ورکړی و خو هغوی هغه د خپلو کورونو نه خپل له کورونو باسلی بهر غورځولی و هغه اوس د خدای پاک په فضل د هغه د مدد سره دوباره مکې ته راغلی و د خپل لوز پوره کولو په وجه په خپله خوښه په خپل مرضي هغې مکه پرېښوده او مدینې ته واپس روان و حضرت ابن عباس نه یو روایت دی چې ابو سفیان رسول کریم ولیده چې هغوی روان وو او صحابه هغوی پسې پسې روان وو او هغه په زړه کې و چې کاش ما دې سره که بیا قتال کولی شوی او د دې خلاف مې لښکر جمع
راغونډولې شوې. نو رسول کریم تشریف راوړو د هغه په سینه لاس ول ورته وفرمیل نو بیا به خدای پاک بیا ته رسوا کړي ته چې د کوم دا سوچ کې لګې که کتال د کولی شوې نو بیا به رسوا شوی وی. نو هغوی وایي چې زه د خدای پاک مخې ته توبه کوم او ما چې څه وویل خدای نه د هغې معافي غواړم. اوس ما ته یقین شو چې تاسو د خدای پاک رښتونی نبي یې. هغه وایي چې ما خو په خپل زړه کې دا خبره سوچ کوله ما خو لا ویلم نه وه چاته او هغه خبره تاسو په ما ظاهره کړه. د خانه کعبې د چت نه د ماسپښین د لمونځ بانګ ورکړی شوی و چې کله د ماسپښین د لمونځ وخت شو نو رسول کریم حضرت بلال له حکم ورکړو هغوی د خانه کعبې په چت وخته بانګ یې ویلی و. او روایت دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورځ ټول لمونځونه په یو اودس کړي وو. رسول کریم عادت دا و چې هر لمونځ لپاره به هغوی اودس تازه کولو. خو چې کله رسول کریم صحابه ولیده دې صحابه چې کله رسول کریم ولیده چې په یو اودس شاردام باندې ټول لمونځونه کړي دي نو حضرت عمر ورته عرض وکړو چې رسول کریم تاسو نن هغه څه کړي چې کم تاسو اکثر نه کوئ. رسول کریم ورته وفرمیل چې ما لکه ست داسې کړي دي. علماء دې نه استدلال دا کړی دی چې رسول کریم د ضرورت په وخت د داسې کولو چې کم سہولت دی د هغې له خاطره دا نمونه ورکړی وه. دغه دوران هغوی عام بیت هم اخیستی و. د دې په تفصیل کې لیکلی دي د حضرت اسود بن خلف نه روایت دی چې هغوی د مکې د فتح په ورځ هغوی ولیده هغوی خلکو نه بیت اخیسته. هغوی هلته کېناسته چې کوم هغه ځای کې چې کوم د مکې د ښکته طرف ته یو غر دی او په اسلام باندې هغوی د خلکو بیت واخیستو. واړه او مشران او ښځې او سړي ټول د هغوی په خدمت کې وو. هغوی یعنې په ایمان بالله او په دغه ګواه باندې بیت واخیستو چې خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی. ابن جریر طبري بیانوي چې خلک په مکې کې راغونډ شوي وو چې په اسلام باندې د هغوی بیت وکړي. هغوی په کوه صفا کېناسته حضرت عمر ښکته وو. هغوی په دغه خبرو باندې د خلکو بیت اخیسته چې هغوی به د خپل تر خپل وسه د خدای او د هغه د رسول خبره اوري او اطاعت به کوي. چې کله د سړو د بیت نه هغوی فارغه شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا د ښځو نه بیت اخیستی و او په دغه ښځو کې د ابو سفیان ښځه هند هم وه چا چې نقاب کړی و. ویره هغې ته دا وه چې رسول کریم به د هغې نه د هغې سلوک باره کې تپوس کوي چې کوم سلوک هغې حضرت حمزه سره کړی و او اندېښنه هغې ته دا وه چې د دې په وجه د هغې چرتونه نیولی شي. چې کله ښځه د رسول کریم په خدمت کې حاضره شو نو هغې وفرمیل چې په دغه خبره زما بیت وکړئ چې تاسو به خدای پاک سره څوک نه شریکوئ او دا هم چې تاسو به غلا نه کوئ. نو هند وایي چې قسم په خدای د ابو سفیان د مال نه ځینې وخت زه څه واخلمه نو زه نه یم خبر چې دا ما لپاره حلال دی یا حرام. ابو سفیان هلته موجود اورېدی نو هغې ووایي چې تا چې کوم مخکې څه اخیستې هغه تا لپاره حلال دی خدای پاک دې تا معاف کړي. نو رسول کریم چې هند پیژنده نو ورته وفرمیل چې ته هند بنت عتبه یې نو هغې وایي اوجي خو چې څه مخکې تېر شوي دي هغه معاف کړي. مطلب دا چې اسلام او ستاسو آزاد باره کې چې ما څه کړي خلاف ستاسو خلاف هغه معاف کړي. بیا وفرمیل چې تاسو به بدکاري نه کوئ. نو هند وایي چې آیا آزاده ښځه هم بدکاري کوي. بیا ورته وفرمیل چې خپل اولاد به نه وژنئ. نو هند ورته وایي چې موږ د وړوکوالي کې هغې لوی کړي وو خو چې هغې کله موږ لوی کړو نو د بدر په موقع تاسو هغې وژلي وو اوس تاسو پوه شئ هغوی. نو په دې رسول کریم حضرت عمر وخندل. بیا رسول کریم فرمایل چې تاسو به داسې بهتان نه لګوئ په چا باندې چې هغه تاسو ځان نه جوړ کړي. نو هند وایي چې بهتان خو ډېر بد فعل دی او ځینې ګناه د دې نه هم بد وي. بیا وفرمیل تاسو به په معروفو خبرو کې به زما نافرماني نه کوئ.
نو په یو روایت کې دی چې هند بن عتبه پوه شو چې هغه په ګمراهۍ و، نو خپل خاوند ته یې وویل چې زه محمد صلی الله علیه و وسلم بیعت کول غواړم. نو ابو سفیان حیران شو، ورته ویل چې تر ننه خو تا هم انکار کولو، د ناڅاپه دومره لوی بدلون څنګه راغلو؟ نو هغه ویل چې قسم په خدای ما د مکې د فتح په ورځ مسلمانان لیدلي وو چې محمد صلی الله علیه و وسلم سره عبادت کولو، او ټوله شپه د محمد صلی الله علیه و وسلم ملګرو په خانه کعبه کې داسې عبادت کولو چې څوک د قیام په حالت کې، څوک د رکوع په حالت کې، څوک د سجدې په حالت کې. دغه شان په عبادت ما نور څوک چرته نه دي لیدلي تر ننه. نو ابو سفیان وی چې د خپل لکام څوک ته تن د ځان سره بوزه. نو هغه حضرت عمر له ورغله، یعنې که حضرت رسول کریم له ته ځې نو ځان سره به د خپل کام څوک تن بوزه، ځان سره هغې سره لاړه شه. نو هغه حضرت عمر له ورغله، هغه د ځان سره رسول کریم په خدمت کې حاضره شوه او د خپل د اسلام قبلولو واقعه هغه بیانوي. هغې اسلام قبلولو نه پس هغه کور ته ورغله چې کوم بت هغه په کور کې پروت هغه مات کو، ورته چې ستا په وجه موږ په دوکه کې وتروسه. او یو بل روایت کې چې هند چې اسلام قبول کو نو بیا د رسول کریم نه ورغله، ورته ویل چې ټول تعریفونه خدای پاک لپاره دي چې خپل دغه دین غالب کو، کوم دین چې هغه د ځان له خوښ کړی و. آیا ستاسو د رحمت څخه برخه به ماته میلاوه شي یا نه یا رسول الله؟ زه هغه ښځه یم چې په خدای پاک باندې ایمان راوړو او د هغې تصدیق کوي. نو یې فرمیل چې تا ته هرکلی وایو. نو هند وی چې یا رسول الله زه د په ځمکې باندې موجود د یوې خیمې باره کې ما دا نه غوښته چې هغه د ستاسو د خیمې نه زیاته رسوا شي، خو د په ځمکې باندې د ټولو خیمو د عزتونو نه زیات ما ته ستاسو عزت په ما باندې ګران دی. هند د اسلام قبلولو نه پس د رسول کریم سره د خپل د مینې د اخلاص اظهار داسې کړی و چې دوه چیلي هغې سره کړي وو او د هغوی په خدمت کې د وینځې په لاس را لېږلې وو. هغه وینځه د رسول کریم له راغله، ورته ویل چې زما چې کومه مالکه د هغې ستاسو په خدمت کې دا را لېږلې دي، خوښه یې راسره کړې ده او عذر کوي چې نن سبا زموږ د چیلو بچي لږ کم دي. نو هغوی فرمیل چې هغې نو ځکه صرف څه دور را لېږم. نو هغوی ورته چې خدای پاک دی ستاسو په چیلو کې د هغې په اولاد کې برکت واچوي. بیا وروسته دا وینځه وایي چې قسم په خدای بیا ما د هغه څاروو دومره ګڼ شمېر لیدلی و چې کوم ما مخکې نه و لیدلی. حضرت هند وایي چې دا د رسول کریم د دعا وجه وه. حضرت مسلمود د ابو سفیان د ښځې هند د بیعت واقع داسې بیانوي چې دا هم هغه ښځه ده چا چې د حضرت حمزه مسله کړې وه. هغوی رسول کریم دا مناسب ګڼلی وو چې دغه ظالمانه فعل او د انسانیت د خلاف د حرکت سزا ورله ورکړی شي. هغه د پردې حکم نازل شوی و چې کله ښځه د بیعت لپاره راغله، کله ښځه د بیعت لپاره راغلې نو هند هم څادر تاو کړو د ځان نه راغله، هغې بیعت وکړو. او چې کله هغه په دغه فکره راورسېده چې موږ به شرک نه کوو، نو هغه چونکې تیز طبیعت یې لرلو نو هغه وایي چې یا رسول الله موږ به اوس هم شرک کوو، تاسو یوازې وایي او موږ په پوره طاقت او په قوت ستاسو مقابله کړې وه. که زموږ خدایان رښتونې وي نو تاسو به ولې کامیابېدئ؟ هغوی بیخي بیکاره ثابت شو، موږ وبایلله. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمیل چې هند ده، د هغې اواز هغوی پېژندو، خپلوان یې و آخر. نو هند وایي چې یا رسول الله اوس زه مسلمانه شوې یم، اوس تاسو زما د قتل اختیار نه لرئ. نو رسول کریم په خندا شو او ورته وفرمیل چې اوس به تاسو ته ګرفت نشي کېدی. نو غرض هغه کام چې چا دا ګڼلو چې هغوی د ټول خدایان یو خدای جوړ کړي دی، هغې کې دومره تغیر هغې کې پیدا شو چې هند په شان د ښځې دا وایي چې څوک دا ویلی شي چې خدای یو نه دی. د بیعت همدغه ورځ یو واقع میلاویږي چې یو تن د بیعت لپاره حاضر شو د رسول کریم په خدمت کې، او د رسول کریم د روب او د جلال په وجه د یېرې نه هغه رپېدو. نو رسول کریم هغه له تسلي ورکول او ورته فرمیل شي او د عز او د انکسار په اظهار هغوی دا ووایي چې زه څوک باچا نه یم، زه خو د
هغه ښځې زوی یم چې په مکې کې به یې وچه غوښه خوړه. هغه مجرمان چا چې د قتل حکم صادر شوی و د هغې باره کې لیکلي دي، تفصیل بیانومه. دې باره کې ځینې تحفظات هم شته، د خلکو هم واقعات هم دا وایي، ځکه چې د کومو وجوهاتو په بنیاد باندې د قتل حکم د هغې باره کې بیان شوی دی. دا په صفات طور د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عمل او د طبیعت خلاف خبرې دي. برحال دا به بیان کوم مخکې چې کوم خلکو دا په تاریخ کې ځینې ځایونو کې ذکر شوی دی او د دې رد به هم بیا وروسته بیان کوم. ابن اسحاق ذکر کړی دی چې هغه خلک چې چا د جرایمو په باره کې رسول کریم دا فرمایلي چې هغوی چېرته به چې ښکاره شي نو هغوی دې ووژلی شي. هغه 8 سړي و 6 ښځې وې. فتح الباري کې دا لیکلي دي. سیرت حلبیه کې لیکلي دي چې دا ټول 11 کسان وو او واقعي لیکلي چې دا 10 کسان وو چې پکې 6 سړي وو 4 ښځې وې. د بخاري شرح فتح الباري کې د 14 کسانو نامې لیکلي چې پکې عبدالعزا بن قتل، عبدالله بن سعد بن ابي سرح، اکرمه بن ابي جهل، مقیس بن خبابه، حبار بن اسود وغیرہ شامل دي. یو حدیث کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په ورځ د 4 سړو د 2 ښځو نه علاوه ټول لامان ورکړی و. هغوی فرمایي چې دی وجلی شي که هغوی د کعبې پردې سره زوړند وي. او یو روایت کې دا چې رسول کریم د مکې د فتح په ورځ هغو 4 کسانو علاوه ټول لامان ورکړی و. دغه 4 کسان یعنې عبدالعزا بن قتل، مقیس بن خبابه، عبدالله بن سعد بن ابي سرح او ام ساره. یو سیرت نګار لیکلی دی چې د کومو خلکو قتل مباح ګرځولی شوی و یعنې جایز ګرځولی شوی و، هغې کې اکثر رسول کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړي وو او صرف یو څو کسانو چې وژلی شوي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه عامه معافي ورکړو هغې نه مخکې هغوی وژلی شوي وو. حضرت مسلم موعود په دغه حواله چې خپله رای کومه لیکلې ده هغه دا ده چې صرف 11 سړي او 4 ښځې داسې وې چې چا باره کې ډېر سخت ظالمانه قتل او فساد ثابت وو او هغوی جنګي مجرمان وو لکه او د هغې باره کې رسول کریم حکم دا و چې هغوی دې ووژلی شي ځکه چې هغوی صرف د کفر یا د جنګ مجرمان نه وو بلکې جنګي مجرمان وو. خو هغې کې اکثر بیا هغوی د مسلمانانو په سفارش پرېښوده، اکثر په هغې کې پرېښودلی شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام بیانوي چې حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم مکې والا او نور خلک چې هغې باندې هغوی کلي فتح بیا مونږ خپل د تورې د لاندې چې ولیده نو بیا د هغوی ګناهونه وبخل او صرف یو څو کسانو له هغوی سزا ورکړې وه چې چا د سزا ورکولو باره کې د خدای پاک له طرفه قطعي حکم وارد شوی و، په واضح خدای پاک فرمایلی و او د هغو ازلي ملعونانو نه به علاوه هر دشمن چې کوم و د هغې ګناه هغوی بخلی وه. د کم کسان چې وژلی شوي نو په تاریخ کې د هغې وجوهات هم بیان شوي دي. حضور فرمایي زه بیانوم خو دا تسلي بخش وجوهات نه دي لیکلي دي. د لومبی نامه د عبدالعزا بن قتل د مخکې اسلام قبول کړی و، رسول کریم د ده نامه عبدالله ایښې وه او د مدینې طرف ته هجرت هم کړی و او رسول کریم هغه د زکات اخیستلو لپاره لېږلی و. ورسره د بنو خزاعه یو تن و چې د ده لپاره به یې روټه پخوله او د هغې خدمت به یې کولو. دوی دواړه یو ځای کې ایسار شو. دلته به خلک راغونډېدو، زکات به ورکولو. ابن قتل خزاعي تن له حکم ورکړو چې هغه د روټۍ تیاره کړي او پخپله د غرمې په وخت وده شو او چې کله هغه راپاڅېد نو خزاعي تن چې کوم هغه وده و څه تیار کړي نه وو نو ابن قتل هغه په تورې ووژلو او د اسلام نه هغه مرتد شو او مکې ته وتښتېدو. دیو په شعرونو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجر بیانوله. انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د فتح په ورځ په مکې کې داخل شو نو د هغې په سر باندې خود و هغوی هغه کوز کو د سر نه لرې کو او یو تن د هغې په خدمت کې حاضر شو او هغه وویل چې ابن قتل د خانه کعبه د پردو سره زوړند دی نو هغې ورته وفرمیل چې هغه ووژنئ. دویم د مقیس بن سبابه، هغه یو انصاري صحابي
شهید کولو لپاره اسلام قبول کړی وو. انصاري صحابي په یو غزا کې د مقیاس رور دشمن ګڼلی او په غلطۍ وجلی وو. مقیاس د رور دیه ته مخستو او بیا هم انصاري صحابي شهید کړی او بیا اسلام پرېښود او مکې ته واپس لاړو. حضرت نمیله بن عبدالله د مکې د فتح په ورځ هغه وجلی وو. حوارث بن نکیس دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې د قتل د حکمنامه جاری کړې وه، لیکلي دي چې د به رسول کریم له ایزا ورکوله. حضرت علي لږې شو هغه قتل کړی وو. یو سیرتنګار لیکي چې حوارث بن نقیس د قتل همدا وجه ملاویږي چې هغه به رسول کریم له ایزا ورکوله، خو دغه د قتل سبب چې کم دی هغه دې نه بغیر بل څه دی، ځکه چې رسول کریم د خپل د نفس لپاره به انتقام نه اخیستو. بیا د حوارث بن طلحة الخزاعي دغه تن و چې د رسول کریم هجر به کوله. حضرت علي دا جلی و. بیا د ابن قتل یوه وینځه وه قرینه، هغې ته بارنه به ویلی کېده. دی هم د رسول کریم هجر ویله او دا بیا ووجلی شوه. دا کم خلک چې وجلی شوي د دوی شمېر 14-15 ته رسي، خو په تحقیق ملاویږي چې دا شمېر سم نه دی، ځکه چې د کمو جرمونو په وجه د دې د قتل ذکر ملاویږي. هغه جرایم په خپله دا وایي چې مورخین غلط شوي دي. د اکثریت جرایم دا بیان شوي چې هغوی مرتد شوي وو یا د رسول کریم له به دوی تکلیف ورکولو یا د هغې هجر به ویله. دا فرد جرم دا ښیي چې دا د وروستو د زمانې سوچ، ځکه چې کله د قرآن او د رسول کریم د سنت نه په انحراف دا سوچ پیدا شو چې د مرتد سزا قتل ده یا د توهین رسالت سزا قتل ده، نو دا د وروستو راغلي سوچونه دي. مخکې د رسول کریم په زمانه کې به دغه خو کېده نه، او چې کله د قرآن نه دا ثابتېږي چې د ارتداد سزا قتل نه ده، او د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنه نه ثابتېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکولو او د هغوی په هجر کولو چې کومه سزا د هغه قتل نه ده، نو صفا دا معلومیږي چې د مکې د فتح په موقع چې چا د قتل حکم ورکړل شوی، نو یقیني طور به د هغوی جرم په کار چې بل څه وي. جنګي جرم لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود لیکلي چې جنګي مجرمانو یا قاتلانو خو دا هجر ویلی ده یا توهین یې کړی، دا غلطه خبره ده. د مکې د فتح په موقع باندې چې د وژلو شوو د خلکو د دغه روایتو په اجرا باندې د برصغیر معروف سیرت نگار علامه شبلی نعماني لیکي چې د ارباب سحر دا بیان دی چې رسول کریم د مکې خلکو له امن خو ورکړی و، خو د 10 کسانو باره کې هغوی حکم ورکړو چې دی چې چېرته میلاو شي د وژلی شي. دې کې ځینې مثلا عبدالله بن خطل، مقیس بن سبابه خوني مجرمان وو او په قصاص کې وژلی شوي وو. دی قاتلان وو ځکه قتل کړی شوي وو. خو ګڼ شمېر دې کې داسې دي چې د هغوی جرم صرف دا وو چې هغوی په مکې کې رسول کریم له تکلیف ورکولو یا د هغې په هجر به ویله شعرونو کې. دې کې یوه ښځه په دغه جرم کې وژله شوې وه چې هغې به هجر ویلی، دا ویلی کېږي. خو دوی لیکي چې د محدثانه تنقید لرو یا دا صحیح بیان نه دی. د دغه جرم مجرم خو ټوله مکه وه، او کوم دا خبره د واخیستې شي چې دوی به هتک کولو، بېعزتي به کوله یا د هجر شعرونه به یې ویل، نو دا خو په ټوله مکې دا کار کولو، بیا خو ټول وجل پکار و. په قریشو کې 3 کسانو بغیر بل څوک و چې رسول کریم له سخت تکلیفونه نه ورکړي، او دې نه باوجود هغه خلکو له دا ورویلی شو چې انتم الطلقاء، چې تاسو آزاد یې. او د کومو خلکو چې قتل بیانېږي نو هغوی خو بیا د کمې درجې مجرمانو. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا روایت په صحیح سته کې موجود دی چې رسول کریم هېڅ چرم چا نه ذاتي انتقام نه واخیستی. خیبر کې چې کومې یهودي ښځې هغوی له زهر ورکړی وو، د هغې په باره کې چې خلکو تپوس کړی و چې د هغې د قتل حکم به وي، نو هغوی وویل چې نه. د خیبر په کفرستان کې یوه یهودي ښځه چې رسول کریم له زهر ورکوي او بیا هم هغه نه وژلی کېږي،
نو په حرم کې د دې نه د کمې درجې چې کوم مجرم وي هغه د هغوی د عفو نه څنګه محروم پاتې کېدی شي که په درایت باندې قناعت ونه کړي شي نو د روایت په لحاظ هم دا واقع بیخي د اعتبار قابله جوړیږي که عقل نه جایزه واخلئ نو دا روایت غلط دی ځکه چې په صحیح بخاري کې صرف د ابن قتل ذکر دی او دا عموما منل کېږي چې هغه په قصاص کې وجل شوی و د مقص قتل هم شرعي قصاص و باقي د کم خلکو باره کې چې د قتل د حکم وجه بیانېږي چې به په یو زمانه کې رسول کریم د تکلیف ورکولو نو هغه روایتونه صرف ابن اسحاق ته رسي او ختم شي هغه روایتونه صرف ابن اسحاق رسي او ختم شي د اصولي حدیث لروي هغه روایتونه منقطع شي چې کم د اعتبار قابل نه دي ټول نه معتبر روایت چې په دغه باره کې وړاندې کېدی شي هغه د ابو داود روایت دی چې پکې لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په ورځ فرمایلی وو چې څلورو کسانو لوی چرته امن نه ورکړی کېږي ابو داود دغه حدیث نقل کړی دی لیکلی چې په دغه روایت سند چې څنګه په کار نه ماته نه دی ملاو شوی د ابو داود دغه روایتونو باره کې نورو کتابونو کې هم لیکلي دي چې دا کمزوري دي او په دې کې شک نشته چې ځینې سرداران د قریش د اسلام د مخالفانو مشران وو هغوی چې د رسول کریم د راتګ خبر واورېد نو مکې نه وتښتېدو خو دا صرف د ابن اسحاق قیاس دی چې هغې صرف په دغه وجه تښتېدلي چې د هغوی د قتل حکم ورکړی شوی و نو د مکې د فتح په وخت صرف د یو څو کسانو د قتل فیصله شوی هغه هماغه خلک وو چا باره کې حکم معدل حضرت اقدس مسیح اسلام فرمایلی دي چې صرف هماغه خلکو له سزا ورکړې شوې وه چې چا د سزا ورکولو لپاره د خدای پاک له طرفه قطعي حکم وارد شوی و هغه یعنې 3 کسانو او د دغه ازلي ملعونانو نه بغیر د هر یو دشمن ګناه وی بخلې وه دا د حقیقت نو ځکه دا وینا چې دومره کسان وژل شوي وو حجب کولو توهین رسالت یې کړولو دا ټولې غلطې خبرې دي حضور فرمایي چې باقي به انشاءالله آینده بیانوم د دنیا حالات خو په تاسو واضح دي دعاګانې کوئ دې لپاره مخکې هم ما ډېر ځل ویلي دي وایم زه اکثر د هنګامي حالاتو لپاره هم یادګیرونه زه کوم مخکې مې ډېر ځل ویلي دي چې هنګامي حالاتو لپاره خلکو ته پکار دي چې څو میاشتو راشن د په کورونو کې چې ساتلی شي نو ودې ساتي کېږدي دي او ځینې حکومتونو هم زه خپلو خلکو ته ویلي دي چې 3 میاشتو راشن ځان سره کېږدئ خدای پاک د بهرحال په دنیا رحم وکړي او د جنګ چې کوم خطرناکه خوفناکه حالات دي هغې نه دې بچ کړي حضور فرمایي چې ځینو مرحومینو ذکر وکوم او د دوی جنازه به هم کوو د مونځ نه پس دې کې یو دی وړاندې امت النسیم نګهت صاحبه د راجا عبدالملک صاحب اهلیه دی په 13 ورځو کې د 70 کالو عمر کې وفات شوی دی ان لله و انا الیه راجعون دوی موسیو د حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی الله تعالی عنہ مساوا د حضرت نواب احمد الحفیظ بیگم صاحب مساوا د کرنل مرزا داود احمد صاحب لوروا په امریکا کې دوی ډېر مدت دی تیر کړی ده الته تر 10 کالو پورې دوی ته د لجنه د سیکرټري مال او د سیکرټري ضیافت په تور باندې خدمت توفیق ملو شوی دی د دوی لور آمینه وایي چې صدقه به دوی ډېره باقاعده ورکوله په خاموشه او لږې مودې پس به دوی په خاص طور باقاعده صدقه ورکوله په غریبانو کې به یې ویشله
مالی امداد به هم دوی کولو د خلکو غریبانو لپاره کور هم جوړ کړی دی ورکړی دی یو شپه دوی په خوب کې لیدلی وو چې خپل بنګړي دوی لاس نه وباسل خپل ترور له ورکړه نو فوراً هغه د سرو زرو بنګړي وو چې هغه دوی وباسل او له ورکړه ډېره مهمان نوازه وه د مستحقینو به ډېر مدد کولو ډېر د همدردۍ جذبه وه پکې دوی چې طبیعت کې مزه هم وو خلک خبر نه دي خو ما لیدلي دي چې هغوی په شپو کې به دومره په شدت په شپو کې به هغوی دعاګانې کولې چې زموږ د کور فرش به په خوځېدو شو او مېلمستیا خو په خاص طور د دوی صفت و دوی وایي چې موږ د ذکر الهي طریقه هم د مور نه زده کړې ده درود به دوی هر وخت ویلو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نظمونو شعرونه به دوی وایي چې موږ دومره ځله اورېدلي دي چې موږ د هغه زباني اوس یاد دي ګاونډیانو سره خپلوانو سره به دوی ډېر حسن سلوک کولو دوی لورایشي لیکلي دي د دوی خوري لیکلي دي په خاموشۍ به داسې مدد کولو او خدای پاک به ځینې وخت د چا مدد لپاره به دوی خبر که او هغوی به وایي چې د دې ماشوم واده دی نو فوراً د دې مدد وکړو نو فوراً به هغې له 1,00,000 روپۍ لېږلې وې خدای پاک دې دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي دویمه جنازه د چا چې ذکر دی مکرم الحاج یعقوب احمد بن ابوبکر صاحب دی دوی سابق هیډ ماسټر دی احمدیه سینیر سکول او نیشنل سیکرټري سینیر های سکول او نیشنل سیکرټري تبلیغ د غانا وو په یو حادثه کې د 3 کال عمر کې دوی 13 ورځو کې وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون دوی موسی وو مان قسم یلته یو ښار دلته هغوی روانو یو ټرولر سره د دوی ګاډي جنګېدلې وو په دماغ زور راغلی او د هغې په وجه دوی وفات شو انا لله و انا الیه راجعون په غمزپلو کې د دوی 2 ښځې دي 4 ماشومان مور یوه خور یو ورور شامل دي د ابتدایي تعلیم نه پس احمدیه میشنري ټریننګ کالج سالپورټ کې دوی داخله اخیستې وه هلته نه چې فارغ شو نو بیا په جماعتي خدمت دوی متعین شو په مختلفو ځایونو کې او بیا د جماعت له طرفه د غانا په یونیورسټۍ کې دوی داخل کړی شو چېرته چې په بزنس ایډمنسټریشن کې دوی ډګري واخیسته او هلته د ډګرۍ نه پس دوی ته د سرکاري نوکرۍ پیشکش شوی خو دوی هغې نه انکار وکړو ځکه چې دوی واقف زندګي وو او د وقف روح سره هغوی همیشه کار کړی دی باوجود دی چې حکومت سکول ته لاړه حکومت مدد کولو خو سکول هم د جماعت و هلته هیډ ماسټر شو بیا وروسته دوی چې تعلیم ترلاسه کړو سواګه او کماسي کې په احمدیه سکولونو کې دوی هیډ ماسټر په طور باندې کار کولو او د هغه ځای چې کوم خلک دي همیشه به دوی یادول انتظامیه هم او د حکومت افسرانو او چا چې سبق ولو هغوی هم لکه څنګه چې ما وویل چې سیکرټري تبلیغ وو په قومي سطح او په انصار الله کې د قاعده تربیت په طور باندې د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړو علمي شخصیت وو دوی ته د تعلیم په محکمه کې ځینې چې کوم کمیټه وي لوی د هغې د ممبر جوړېدو سعادت ملاو شوی توفیق ملاو شوی وو دوی د چاس صدر هم وو یعنې کانفرنس آف هیډ آف اسسټډ سیکنډري سکول غانا د هغې پریزیډنټ وو دوی
council member with the NUST, the Kwame Nkrumah University of Science and Technology council member वो board member वो the DTEC Ghana Territory Education Commission और بیا the WAECO یعنی West African Examination Council دغه Secretary General वो the ACP چې African Confederation of Principals دغه Secretary General د دې په وفات باندې د ساوث افریقا چې کوم دا وخت پرنسپل اسوسییشن دی هغوی د ډېر د غم اظهار کړی او دا لیکلي دي چې ډېر رسول پسند وو او د دې قیادت ډېر اعلی وو همیشه به دوی دا وی چې زما د کامیابی مرکز زما د کامیابی چې کومې دي نو د دې دا تعلق لري د دین سره د وابستګۍ او د خلافت احمدیه سره د تعلق سره یو مینناک پلار وو یو شفیق خاوند وو د خاندان لپاره د ایمان او د نظم و ضبط او د شفقت علامت وو په روژه کې به ډېر ځل دوی د قرآن دور مکملولو کور والو پام همیشه د عبادت طرف ته ګرځولو د دې په طبیعت کې که یو خوا قیادت وو د اعلی رنګ قادانه صلاحیتو په دې کې خو انکساري هم دې کې وه او ډېر په دیانتدارۍ به دوی خدمت کولو د دوی مشر ورور احمدیت قبول کړی و او نه پس د دې په خاندان کې احمدیت راغلی و د دې ورور ابوبکر سعید لیکي بیا د دې والد مشنری ټریننګ کالج سالټ مونډ ته لیږلي و چېرته چې هغوی تعلیم ترلاسه کړو بیا لوکل مشنري جوړ شو بیا ورور هغوی ته رګي کولو او کم چې جماعتي او په حکومتي طور چې خپل میدان کې هغوی ډېر ښه مقام ترلاسه کړو حضور فرمایي چې کله زه په غانا کې وم نو هلته ما سره هم د دې ډېر قریبي تعلق و د ملګرتیا تعلق و د مینې تعلق و او کم چې به هم کارونه وو داسې کارونه چې پکې د اعتماد ضرورت و نو حضور فرمایي هغه به ما د دې په ذریعه کول او ډېر قابل اعتماد شخصیت و د دې او د خلافت نه پسته خو د دوی ما سره مې داسې تعلق و چې د اعلی د اخلاص معیارونو ته رسېدلی و د جومات او د خلافت لپاره ډېر غیرت لرلو د دوی داسې شخصیت و د دوی مور وایي چې زما ډېر فرمانبرداره زوی و د وړوکوالي راسې همیشه زما خیال به ساتلو او ما چې د حج کولو خپله اراده وکړه خو یې دې نه هغې اراده مخکې کړې وه خو مخکې ما ته و چې تاسو حج وکړئ نو په مور یې مخکې حج وکړو او بیا به خپله تللي وو چېرې مې زه یوازې نه پرېښی همیشه ځان سره ساتلی مهلیه وایي چې ډېر مینهناک و ذمهواره خاوند و ماشومانو لپاره شفیق پلار و او همیشه به دا تلقین کولو چې د جومات لپاره قربانۍ کول پکار دی د دوی زوی لیکي چې همیشه زموږ ایمان او احمدیت هغوی په مضبوطو بنیادونو باندې استوار کړی دی هغوی مذهب سره د وابستګۍ اهمیت ښودلی دی او په هر قدم یې رهنمایي کړې ده وایي د دوی ایمان وایي زموږ ټول خاندان لپاره د لارې مشال دی د سهار لمونځ د تهجد لپاره به دوی موږ راپاڅولو په روژه کې خو په خاص طور دوی خیال ساتلو د هر زیارت او د پیر روژه به دوی نیوه وایي چې د دې زړه د عاجزۍ نه ډېر زیات ډک و هر تن سره په عزت سلوک دوی کولو که ماتحت هم و په مزاج کې نظام وه په مخ به مسکا وه او د دې ورور سید بن ابوبکر وایي چې د والد د وفات نه پس دوی زما سرپرستي کړې ده او د یو حقیقي پلار په شان دوی زه پاللی یم او زما خیال یې ساتلی ده زما تربیت یې کړی دی د لمونځ طرف ته توجه زما د دې ګرځولی ده او په هره طریقه زما ضرورتونه پوره کړي دي خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومان ته هم د دوی په شان وفاشاره او په نیکۍ کې مخکې کېدونکي دي کې
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله